چې دا کومه مرحله را روانه ده د الیکشن په صورت کې دا په دې قوم باندې الله رب العالمین یو عظیم امتحان هر 15 کاله بعد راولي چې ځان له خپل مشر په خپله وټاکئ. سبا له د بل نه ګیله مه کوئ، خپل مشر په خپله وټاکه. د قیادت د انتخاب اختیار الله تعالی تاسو له درکو. کم سوچ او کم فکر غواړي لاړ شه په پولینګ سټیشن کې ګوته ولګوه، مهر را خلاص کا، دا کاغذ هم ګوا کا، دا صحیح هم ګوا کا، دا هوا هم ګوا کا، دا اسمان هم ګوا کا، دا در و دیوار د پولینګ سټیشن هم ګوا کا. چې کوم فکر خوښی، کم سوچ او کومه نظریه خوښی. زه د نورو خلقو فکرونه او د نورو خلقو سوچونه او نظریې هغه نه کنډم کوم، زه په هغې خبره نه کوم. د خپل سوچ او د خپل فکر او د خپل نظریې خبره درته کوم. جمعیت علما څه سوچ لري، جمعیت علما څه فکر او څه نظریه او څه منشور او دستور لري. لکه څنګه چې دا نور دا واضح دی، دا ښکاره دی، دقه شانتې د جمعیت علما اسلام فکر او نظر ښکاره دی. په انفرادي سطحو باندې وګورئ، دا تاسو ته مخامخ چې څومره هم دینداره خلق ناست دی، کو څوک د تبلیغ په میدان کې محنت کوي، کو څوک د مدرسې په میدان کې محنت کوي، نو تاسو ته په خپله باندې اندازه لګېدلی شي چې دا خلق د کم فکر خاوند دی، دا خلق د کم سوچ او د کم نظریې خاوند خلق دی. دا خلق دی چې د قوم بچی په مدرسو کې قرآن ته کینی، حافظان ترنه جوړی، عالمان ترنه جوړی، مدرسې ورته کلاو کړي دي، یو دینی ماحول قائمولو کوشش کوي، په منبر، په محراب، په اختر، په شوقدر، په جنازه، په جمعه کوشش کوي چې د دې امت اصلاح وشي. دا د دغه خلقو فکر دی، دا د دغه خلقو نظر دی او منشور دی. خو څه خبرې داسې دي چې هغه د ریاست سره تعلق ساتي، د حکومت سره تعلق ساتي، چې په مټو کې د زور نه وي، نو د الله د دین هغه حکم ته نشي ژوندی کولی. تا یو سړی بهر په ظلم ولیدلو، تا ته دا اختیار نشته دی چې ته د ظلم سزا ورکړې. تا یو سړی په قتل ولیدلو، تا یو سړی په غلا ولیدلو، تا یو سړی په بل ګناه ولیدلو، تا ته دا اختیار نشته دی. دا اختیار صرف د ریاست سره دی، صرف د سټیټ سره دی. اوس د شریعت هغه حکمونه چې ته را ژوندي کې، نو تاله په حکومت کې اختیار پکار دی، او د حکومت اختیار په پاکستان کې په ووټ حاصلیږي. لہذا دا علما دی په ووټ کې برخه اخلي، دی په سیاست کې حصہ اخلي. د دې لپاره